حضرت سلیمان علیه السلام له الله تخت ورکړو هغه له بادشاہت ورکړو په هوا باندې سلیمان علیه السلام ابا ګرځېدو په هوا باندې غدوها شهر ورواحها شهر یو میاشه پورې به ګرځېدو په هوا باندې حضرت سلیمان علیه السلام یو سفر به د میاشتو د سلیمان علیه السلام یا رسول الله سلیمان علیه السلام معجزه و ټیک ده فما ذلک بعجب دا د هغې معجزې نه زیاته لویه معجزه نه و چې الله جل شانو تعالی براق تر کړی و چې هغې ته په یو مایکرو سیکنډ کې د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته وړی وي او بیا د هغې ځای نه واپس خپلې بسترې له راوړی وي د هغې نه زیاته لویه معجزه خدا نه ده یا رسول الله د هغې سپیډ ته خو نه رسي یا رسول الله دا په تا پسې ولې نه جاړو یا رسول الله حضرت عیسی علیه السلام له الله جل شانو معجزه ورکړې وه چې مړي به یې راژوندي کول یا رسول الله دا ډېره لویه معجزه نه ده لویه معجزه خو ستا وه چې یهودنې ښځې هغې تا له خوراک راوړو خوراک دعوت یې دله کړی او په هغې کې د چیلي دا ولې اچولی و هغې نه باربیکیو کړی و ستا مخې ته پروت او په هغې کې زهر میلاو کړي و تا ته یا رسول الله او صحابي هغه خولې ته واچوله او تا چې یا رسول الله ګوتې وروړې تا ته د هغې چیلي د هغې ولي نه آواز راغلی و چې یا رسول الله لا تأکلني فإنني مسمومه یا رسول الله ما مخوره ما کې زهر میلاو کړي دي دا غټه معجزه و یا رسول الله یا رسول الله زه په تا پسې ولې نه جاړم حضرت نوح علیه السلام 900 کاله دعوت وچلو وما آمن معه الا قلیل لږ کسان د هغې سره ایمان راوړو یا رسول الله تا خو 30 کاله محنت کړو الله جل شانه داسې بهترین صحابه کرام جوړ کړه چې هغه نن ودرېږه ووایي چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم یا رسول الله په لږو ورځو کې تا دونه محنت وکړو الله جل شانه د ابوبکر صدیق غوندګې د حضرت عثمان غوندګې د حضرت علي غوندګې د عشره مبشره غوندګې خلک تیار کړل یا رسول الله زه به ولې نه جاړم ستا په جدایۍ باندې هذا ابو بکر صدیق سے منع کو مجاړه ایزه به ولې نه جاړم په نبي کریم صلی الله علیه وسلم